ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء. د مقصود بیان دی چې هغه نفي د شرک فعلی ده. دی شي اسمان تا دو قسم لباس قد انزلنا فتاقیق سره مونږ نازل کړل دی علیکم تاسو باندې لباسنا آغا لباس یواری یسترو چې پټوي عوراتک سوآتکم عوراتکم عورتون استاسو ولبا وریشا اے ولباسا تتجملون به او آغا لباس چې تاسو ځان ښایسته کوئ پاغې باندې. حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي کل ما شئتا خراس جستا خوخوي والبس ما شئتا اغند سجد خوخوي ما اخطأتك خصلتان خطا دی نکی تالر دو خصلتنا دو عدتنا صرف و مخیلت یو اسراف بل تکبر دا مکوا. حدیث کے راضی حضور پاک فرمائی اذا انعم اللہ علی عبد احب ان یرا اثر نعمته علیہ شکل اللہ پا بند بند انعامو کی نو اللہ دا خوخی چی دا آغا انعام اثر پا بند اوینی نو چی اللہ وزدر کردے نو بیا خیر دے خولی جامعہ چوا پا جامعو کی کور دل تا دو خبری را لے یواری سوآتکم جستاسو عورتون بپٹئی او دویم وریشا چی اغب لباس وی دا خائص یو خبر دا ضروری دا دا سی لباس چی اغد انسان عورت پٹئی آغا لباس بنا چی عورت دن پٹئی یا دیر نرے دے دا نریوالی دا وجن عورت پک اخکارینو دانا جائز دے. دویم نمبر دا سی چست او دا سی تنگ لباس چی داغی دا وجنا دا بدن غٹوالے نریوالے معلومی گی دا هم ناجائز دے. حدیث کے راضی حضور پاک فرمائے صنفان من اہل النار دو قسمہ جہنمیان دلم ارہما مان دلی دلی رستو زمانہ کے برازی او لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحها نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا. یو آغا زنانا چه لباس بے اچولی دے لباس دا اچولو باوجود ببربندی بی یعنی دا سے لباس بے اچولی چه آغا بر دے عورت نپٹی دے بدن بنپٹی. دویم نمبر ممیلاتن زناری نبزان تمائل کئی مائلاتن دی بزنانو تمائل بی دا سی زنانا لا يدخلن الجنتا دی با جنت تن داخلی گی ولا یجدن ریحها دا جنت بوئی بمن مخصوصی للخلالو یا خبر دا. بل روایت کی رازی و ان ریحها لتوجد من مسیرت کذا و کذا چه دا جنت تا دومیاشت فاصل بی با دا جنت خوشبوئی پتا لگی دا زنانا با دمرم نزدین زی جنت تا. اس ننر سبا زمانی زنانو تا گوری سمرا دا شعام دے او دا دو حضور پاک پیشن گوئی دا گورا مقصود دا دے دا شریعت دا پردی مقصد دے دا خز حسن ختمول چه دا خز حسن ختم شی دے دا پردہ ہوئی نو تو چولتا سے پردہ اختیاری چه آگے کے دے لا حسن دبل کی نو دا گناہ لگا دا سواب دے لکه دانم سبا چکے میں پیشنی بکری او اس دا پکے بل لگے اس صادر جی نے کیا چاہے اسی بار ماسکونے چولی او صادر بس آگا چکے ملو بٹا او کم صادر خور کے بزنانو استعمالو
هغه اوس بازار کې استعمالي تاسو خیال کړئ نو تاسو اوس دا کوم ځای جایز په دې کې ټول خلک اخته دي ټول خلک پکې عوام او خواص پکې مبتلا دي څوک هم په خپل خزه دا په آیه پابندي وکړي دا په هغه نر انسان بسې کې چې هغه خزه ته وایي دا وکړه بنا چې دا ټوپه والا کوم چې مدرسې وي وایي دا بل بچي ځکه ته دې کې خوان کې نه دې پردو ته کې څومره چې په بل زموږ دا یقین وکړه سړی عقل مسخ شي خپل خزه بل څه کې لکه دا زموږ هغه پښتو هغه غیرت ختم جنازې وته د پښتون د کور مخې ته د هغه ښځې ته کتل عمر له دعوت ورکړو پښتنو اوس ګورې دا تعلیمونه اوس د پښتنو شروع دی په جنګو تعلیم هم نه قرآن په مو ته نه کوئی د کور نه بار وتل نشته بس پیدا شوی دلته جنازه باندې بارو پښتنو دومره سخت کوله لکه هغه ټیک نه وي دیني تعلیم خو ضروري دی دنیوي تعلیم هم تر یو حد پکار دی دا نه چې دا کم جاهل شروع دي تر یو حد پورې دنیوي تعلیم پکار دی دینی پکار دی خو لکه هغه خلک دومره مضبوط او کلک خلکو د حیا او د غیرت په حواله زمونږ لا عزت ده هغه پښتانه پاتې نشو اوس به ورته وایي چې باندې دا وخته چې یاره دا کم چل دی دا د څو کسان نه ما واورېدلې ما زه خبر شوم د څو کسان مبارکې چې دې ښځې ته وایي دا بوکړه شو دا تا سره ډېره خوند کوي بار به ته خوند کوې لکه کور کې ورته ووایه داسې لباس راته اچوه تا ته دې واچوي نو پردو ته پسې راشي ارے نو باندې کې په دا شعر نو سموي نو یو بداسې لباس پکاري چې هغه لباس هغه ستا بدن پټي ستاره بدن نړیواله غټواله هیڅ نه معلوم دي هغه لباس چې هغه سره ستا حسن ختم شي هغه لباس نه چې ستا حسن وزره دوباله شي زنانه نو دا هغه د پرده ضروری ده داسې لباس به اچي چې هغه کې د حسن نه ښکاري ها کور کې دنه هغه دې ته اختیار دی چې څنګه اچي د خاوند مخې ته نو چې هغه ته څنګه کولی شي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې کوم ځای د الله نافرمانی راشي هلته به د مخلوق نه مني موږ نه الله ارش د خاوند مني د الله نه مني کوم الله چې ته پیدا کړي هغه الله تعالی اول د خاوند مرتبه د الله نه اوچته شو چې د الله حکم غورځي او هلته د خاوند حکم ملي دا د کوم ځای اسلام نه دا د کوم ځای مسلمانۍ شو نو بهر کې یو بدا ضروری وي داسې لباس باچي چې تا ټوله پټه کړي که نارینه دی که زنانه ده دویم چې هغې کې ستاره بدن هېڅ اندام نه ښکاري او هېڅ پته نه لګي د بدن او هغې سره د زنانه حسن ختم شي په هغه لباس کې به زنانه بهر روزي دا د اسلام بل دا چې دې کې به د مشابهتونو نه ځان ساتي نارینه به د زنانه غوندې لباس نه جوړوي زنانه به د نارینه غوندې نه جوړوي زنانه به د کافرو ښځو غوندې نه جوړوي د فاسقو ښځو غوندې به نه جوړوي د دې مشابهت نه به ځان ساتي اله به دا شرعي لباس وي او که نه دا د مشابهت نه ډک وي یو چا سره مشابهت بل چا سره دا ګناه دی او بل دارې وریشه چې هغه ستا د ښایست هم وي یعنې داسې لباس هم شریعت نه دی حکم کړی چې هغې کې ته بیا ډېر بد ښکاري د بد ښکارلو حکم شریعت نه دی کړی داسې لباس چې هغې کې ته بدنمانه لګي هغې کې ته د استهزا د مذاق ول نه جوړېږي نو خیر دی د شریعت په حدودو کې دننه تا ته د جمال د ډول سینګار اجازه شته خو شریعت کې دننه شریعت نه بار باندې دا دوه بنیادي صفتونه وي په لباس کې بل په لباس کې داسې مخصوص لباس نه دی راکړی بل دا قرآن ویلي دي بعضې احادیثو نه معلومیږي د دغه اصولو پابندي پکې نه بل دا شرعي لباس دی او زنانه خو یو طرف ته نن سبا نارینه کې لوی غضب لګیا دی چې اودس کوي نو مټه چې موچته نو 15 منټه به پې تاسې ولې هغه دومره تنګې جوړې کړي چې لستونه بیا اوچتېږي نه لستونه بیا اوچتېږي دا زمونږ دا زمونږ لباس عوام خو عوام د خواصو نه بسې کېدو بلا طالبان علما هغې لباس چې وویني دغه لباس یې په زور باندې به داسې اوچتوي داسې لباس دا نه دی صحیح
چې تا الکان خاص کر په دې پیشنونو باندې خطرې او چې کم د زنانو کارونه دي هغه تقریبا په نارینو کې راغلي اوسني الکان دا د زنانو په پیشن روان دي څومره ناجایزه خبره ده دا خو یو بل د انسان د پښتو خلاف هم دي او د شریعت خلاف دی الله په دې خفه کیږي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فآغا نارینو د الله لعنت ته چې خزو پشان ځان جوړي مشابهت د خزو اختیاري فآغا زنانو د الله لعنت ته چې هغه د نارینو پشان ځان جوړي تاسو وګورئ هغه لکان په لباس کې په یو څه کې په بل څه کې ټول د زنانو مشابهتونه دي کني دي پر نور تاسو په دې خبرې تفصیل ته ځت نشته ولباس التقوى او لباس د تقوى حضرت عثمان ابن عفان وی لباس التقوى مراد السمت الحسن كل عادت عبد الله ابن عباس وی العمل الصالح د دین مراد د عمل صالح عروه ابن الزبير وی د لباس التقوى مراد د خشیت الله د الله یرا اذا انت لم تلبس ثيابا من التقى عريت وانوار القميص قميص وی کله چې تار تقوا لباس نیوی اچولې نو تبر باندې اگر کدا قمیص د پاسه قمیص ته پټ کړی ليس الجمال باثواب تزيننا بل الجمال جمال العلم والادب جمال په کپړو نه چې ځان په خسته کې اصل جمال او خاص د علم او د ادب دی پاوی ځان خسته کړه یعنی سیرت ته توجه ورکړه صورت پرې ده مونږ ټول صورت پسې لګېدلی یو د صورت غلامان یو سیرت ته هیڅوک نه ګوري ولباس التقوى لباس التقوى لباس التقوى ذالک دا فصل لپاره وړل شوی څنګه زمير د فصل لپاره راځي ذالک دا لباس د تقوا خیر دی بهتر دی ذالک ای انزال اللباس دا نازل ول د لباس من آیات الله دا د نشانو د الله تعالی ندی دا د الله د قدرت څومره عظیمه نشانه ده اوس که انسان هم د زناور غوندې بغیر د حجاب ګرځېدلی د انسان حسن ګوره لباس جوړ کړی پردې جوړ کړی ته دا پرده او دا لباس نه لري که د څه ښکاري دا د حسن الله په دې لباس الله وایي د دې ته هم نه ګوري تا د دا طریقه چا وښوله د لباس د اچولو د لباس د جوړولو د دې د استعمال تا د چا وښوله نو من آیات الله دا معنی چې دا لباس دنیا کې مشروع کول دا د الله پر نشانو کې لعلهم يذكرون دې لپاره چې د نصیحت قبول کړي یا بني آدم اعزموا آدم علیہ السلام لا يفتننكم لا يضلنكم الشیطان گمراه دینه کی تاسو لره شیطان کما اخرج ابويكم لك څنګه چې روباسل مور او پلار تاسو من الجنت جنتنا ينزعوا پدا سے حال کې چوباسه عنهما ردی دوالو نا لباسو ما لباس درې دوالو ليريهما دې لپاره چې خوخي دا شیطان دې دوالو تا سوآتهما عوراتهما عورتونه درې دوالو د دې آیت څه معنی الله وی پام کوا دې شیطان ستاسو مور او پلار نه لباس ورچره به حجاب کړی دی دغه کوشش دا چې تم درکسه به حجاب دي د مغربي تعظیم بنیاد په دې خبره ده دا خو د شیطان کارندگان دي مغربي خلک څوک دي دا د شیطان کارندگان دي انسي شیطانان بلدا له دي هغه خبران ناشته دا هغه د ټولنا او دا میری جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی دا خبره کوم ځای ده دا هم د کشه د دې شیطان دی آیت ته وګوره الله وی ګوره پام کوي پلارانه مور او پلار دې لږه سیکړه دی او د کار دا لا یفتننکم الشیطان شیطان مو ګوره داسې نه کی او دې به ال صبر کیږي چې تاسو هم پدې کې اخته به حجاب وکي به پردې وکي به حیا وکي دکا د کور نه زنانه روبسي
وای کور باندې ګرځي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي لباس چې څنګه خوښ هغه څه باچي د لباسونو لپاره مختلف مارکیټونه باغې کې مختلف کارونه هغه کې ګرځیدل هغه غستل ځان لپاره نو دا د شیطان کار دی او دا دی د خلکو ته حواله ده د یو څه نه کوي اوستا په مل کې دا شی راوستل غواړي دا مل او علما دک کوي چې نه دا شی به راځي دا یې مخې ته ولاړ بد نور فرق پکې نشته ان الشیطان بشکل شیطان یراکم ویني تاسو هو دا شیطان وقبیله ذریته اولاد ددا یا جنود لخر ددا من حیث دعا غزائنا لا ترونهم چتاسوی نبی نئی للطافت اجسامهم ذکر جسمونه لطیف دی یا لعدم الوانهم رنگونه نشتا انا جعلنا الشیاطین بیشک منگرزول دی شیطانانا اولیاء اعوانا مددگاران للذین دعا کسانو دپار لا یؤمنون چی ایمان نلری و اذا فعلوا کلچ اوکی دی فاحشتنا بی حیاکار یا دی مراد شرکن یا التواف عریانا قالوا نوائدی وجدنا علیها ممدری بدی بی حیاکار باندی آباءنا مشران پل والله امرنا بها اللہ حکم کرده ممترد فاحشی دو دلائی ہوئی یو تقلید دا آباؤ دوین چی اللہ را تا حکم کرده دون بھی جواب اللہ نے کئی آخو کارا دے داغی فساد کپلار دا دکی نو تو بدپلار دا خبر مانی او بل دے اللہ ردم کرده اولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دو دې بل جمله الله نفي کوي قل اوه پیغمبر ان الله بشک الله لا يأمر بالفحشاء حکم نه کوي د بی حیا کارون او تقولون آیات سوای په الله باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو په نه پوهیږئ قل اوه پیغمبر امر ربي امر کړه رب زما بالقسط بالعدل د انصاف وقل او اوه پیغمبر اقیموا وجوهکم یومانے دا اخلصو سجودکم خالص کئی تاسو خپل سجدی بلا مانے دا وجہو وجوہکم فی الصلاة الى الكعبت مخکوی تاسو اڑوی خپل مخونا مانزکی کعبیتا حیث ما کنتم کمزکی چیئی دیر ممانا صلو فی ای مسجدنا حضرتکم الصلاة مستوی تاسو پکم جماعت کے جے تاسو تموس حاضر شام وَأَقِيمُوا وُجُوَكُمْ قائم کے اخفل مخونا عند کل مسجد پخواد ار مسجد کے وَدْعُوهُ وَعْبُدُوهُ بندگی کے وید اللہ تعالی مخلصین لہ الدین پدا سے حال کے چھ خالص کو ان کے اللہ لرد عبادت کما بدأکم سنگ چھ اول زل پیدا کری اللہ تعودون دکسی بواپس کے گئے اللہ تا اے کما خلقکم عراتا عرلا تعودون بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ددوارو جہانو سردارو فرمائل تحشرون یوم القیامہ تاسو بجمع کول شی بورز دا قیامت حفاتا عراتا غرلا خیاد لخپی بربندو ناسونتا فقلتو اماویچ یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر الرجال والنساء نارینا زنان بگڑ وڑوی انظر بعضهم الى بعضنا بعض و بعض تقوری قال اوزر پاک یا عائشتو اے عائش الامر یوم ازن شد من ذالک فآغرت بمعامل رسلیہ ایو سربد اخبر انسان غم یا بیوبل تسوگوری متفقن علی اس دی روایت نہ معلوم شوا کہ تاسو بد قیامت پر پیابلغ پہ بربند سے اللہ دربار تا فبل روایت کے راضی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت تے چکل دد مر ٹیم راگے نتنوی کپڑے رو وقت آگے واچولے بیا کو فرمائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دور پاک نوری دلی فرمائے لے
ان المیت یبعث فی ثیابه التي يموت فيها چې مړ په هغه کپړو کې د قیامت پر ورځ پاسول شي پکمو کې چې د مړ شوی دی. رواه ابو داود. بل روایت د حضرت عمر دی احسنوا اکفان موتاکم د خپل مړو کفن خسته جوړوي فانهم يبعثون فيها يوم القيامه دوی په دغه کفنونو کې پورته کولی شي د قیامت پر ورځ. سعید ابن منصور په خپل سنن کې نقل کړی دی. د دې دوه روایتونو معلومه شوه چې د قیامت پر ورځ مړ پاسي کپڑے به چولي او د برنی نه معلومه شوه نه بیا سوال باندې کو نه یو جواب دار دا احادیث دا ابو سعید خدری او دا حضرت عمر دا شهید بارکی دا مطلق میت بارکی نه دي. دویم نمبر جواب دار چې د بازو بعثت بکی عاریا او بازي بکپړو کې وي استعارض نشته دواړه په دوه حالتونو باندې محمول دي. دریم جواب دار چې قبرونو نه را پاسي نو هغه وخت به جامع بوي ذکر ابو سعید خدری او د حضرت عمر روایت کې یو معصوت کې راغی بیا به تینا اواګان راشي هغه کپڑے وخت نشي نو دا الله دربار ته چې نبی هغه کپڑے نه ذکر د مور بي روایت کې يحشرون ټکي راغی کله حجر جدار بعض جدار بعض وایي چې د مړي د کپړو نه مراد عمل صالح دی. فریقا هدايا ویډل ته هدایت وکړه الله تعالی و فریقا بل ډل حق عليهم الضلاله ثابت شو پاوی باندې گمراهي. انهم ايل فريق الثاني دا دوی مډلا اتخذوا الشياطين دي نسل شیطانانا اولیاء انصارات مددگاران من دون الله الا ودالانا ويحسبون ويظنون دي گمان کئی انهم محتدون چی دی په هدایت دا دلیل دی چې جهل ګور عذر نه دی ځکه دی ګمان کوي چې موږ په هدایت یو په نه دی حالانکه دی په هدایت نه ګمراهان دي. یا بنی آدم اعزامونو د آدم علیہ السلام خذو زینتکم په اجماع د مفسرینو دلته کې د زینت نه مراد الثياب المواریه للبدن هغه کپڑے چې بدن پټي تعبیر دی الله زینت سره کوي ځکه کپڑے د انسان د پاره زینت او خاص دي. خذو واخلی تاسو زینتکم هغه کپڑے چې هغه تاسو د زینت او د خاص ذریعہ ده. عند کل مسجدنا مراد ته ذکر د محل دے مراد دینا حال دے. عند کل صلاتن دا ارمس پٹیم کی یا عند کل توافنا دا ار تواف پٹیم کی دا ائمہ سلاسو مسلک دا دے چه ستر العورت دا شرط دا پار دا صحت دا مانزا. امام مالک سے پک اختلاف دے بعض موالک ویا چه ستر عورت دا شرط دا پار دا صحت دا صلات بعضی وی واجب دے. بیا ستر دا عورت دا رجل تفصیل بلازی سورہ نور اجمالا دلتا عورت دا رجل دا ما بین السرت الى الرکبہ زمون پریز رکبہ عورت کے داخل دا سر ندا شافی سے وی سر دا رکبہ ندا دا احمد دا مسلکت رحمهم اللہ دا ازاد خزی عبادن طول عورت دے الا وجہها وکفیها وقدمیها دیکھ اختلاف را روان دے چه دا ستر عورت نا مستثنا دی که دا حجاب نا مستثنا دی دا مسئلہ جدا را لگ تفصیل بے سورہ احزاب کے مرازی سورہ نور کے بمرازی او پاتشو اموینزا زمون پنیز عورت دا امی دا عورت دا سڑی دی و علاوہ دا خیٹے و دملانا چه دا سڑی دا عورت نرے دا امی دام عورت دے ای مسئلہ سوئی ناسن چه دا سڑی دا دکا دا امی دے. خذو زینتکم واخلی تاسو خپل کپڑے عند کل مسجدنا دا ارمس پټیم کې وکولو خوري واشربوا اسقي ولا تسرفوا اسراف مکوي. اسراف په درې قسم دی. یو اسراف الزیادت علی قدر الحاجت فی الاکل والشرب او خوراک او اسکاٹ کې ځان تر مارا راولي تر مردار مارا بزان نه راولي ها نو دا اندازې نه سیوا خوراک کول دا اسراف دی. حدیث کے نبی حضور پاک فرمائی کہ اللہ تا دردہ کے خیٹ نبل اس شے بد نہ لگی در طول نما بخوص ترین شے آغا خیٹ را چے ڈکی پا خوراک باندی دادا اللہ دیر بدیش.
دویم نمبر اسراف سے شہر اکل الحرام ولبس الحرام حرام خورل خورام اچول. دریم نمبر تحریم الحلال علی نفسه حلال پزان حرام ولدام اسراف دے. ندی قول مطابق دلا تسرفو مانا دلا تشرکو زکا حرام تا حلال یا حلال تا حرام داوی شرک دے اعتقادا. خطیب بغدادی ویو لا تسرفو بتحریم الحلال تاسو اسراف مکوئی چی دا حلال پزان باندے حرام کئی او بتعرف التواب یا تاسو زان بربن کئی تواب کی یا بے افراط الطعام والشراب. یو نصرانی و طبیب حاضق آقا علی ابن حسین ابن واقف سوئے چه آیا ستاسو پا کتاب کے دے طب سشتا نو آقا علی ابن حسین ورطوئے چه آوشتا دا آیت و تلاوت کا کلو خوری تاسو وشربو خوراک کوئی چکا کوئی ولا تصرفو اسراف مکوئی. خیال دا آیت و او دا رنگی یوی ورطا حدیث ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت دے المعدت بیت الداء معدہ داد بیمارو کور دے والحمیت رأس کل دوا پرہیز دا ار علاج دا پارا بنیاد دے. فاعت کل بدن ما عودتہو نور کوا ار یو بدن تا آغا خوراک چتا عدد کڑے پاگی باندے دائی ورطو چی دائی ورطو ہوئے نو آغا نصرانی طبیب آغا ورطوی ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا نو خستاسو قرآن جالینوس ترتب سے ہی سپر خدا نو ورتستاسو نبی سے ہی سپر خدا یعنی دو طول طب خلاصوم دارا کلو وشربو ولا تسرفو اسراف مکوئی. بعد بیت الداء دے والحمیت رأس کل دوائنا وَأَعْتِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ زده پا دیوسول اولو پدیکی تو سمر بیمار ختمی زمونگا اکثر بیمار پیدا شده سنا دا بیسیار خوراینا دو خراب عادتون دی ممکن. یو خراب عادت دار بیسیار خوری دیر زیاد خوراکا. دویم نمبر بیٹے ما خوراکا بیٹے ما دا دی وجه علا و خوراک کے جو اوگشی پمانا با بالکل خوراک نکے خلوگا ستوئی لوگا آغا حال توی روجر حروانا دے انشاءاللہ چه دا سہر نوالی تر ماخامد روجوی دا مازیگر مجنباستا سے کیفیت تے دغی تویلے کی گے لوگا دغی دا سویلے چه کل دا سے حال تر اور سیدن دا تو اوگے نو اس خوراکو کا اجازت تے خو اس بندی سیار خوری نکے اسم دمر خوراکو کا ما صدل جوعا چه لوگت ختمہ کا لوگت ختمہ نو کلتا دو خبری مونگ یو سر درے مونگ کا یو بیسیار خوری مونگ پری خدا یو بیٹے ما خوراک درم غلط خوراکونا مرغن خوراکونا دا دی سمر تبایی راوستن اچ خوراک حدیث کے ردی حضور پاک فرمائی اذا طبختم طعاما فاکسروا اذا طبختم المرقا فاکسروا ماءها وتعاهد جیرانکا چکلت شوریا پخیو ببکی دیرکا تخبل کا ہوندی خیالو ساتا دولی ہوئی گولا حضور پاک دا شوریا ترغیب ورکڑا ولی ورکڑا دا خود ڈاکٹرانو خبری تاستو ڈاکٹران نا دا خوصو کی دا لاوی بینا چکلت لون خوراک کی لون شوریا والا تبا ندی ماری گی دا مسئلی سے پیدا کر کچھ خوراک کچھ سجی ہو جو سبل دے غیر کے مسئلے پیدا کر بیزای مثالے دا تیزی گرمی بس مون پا کسان لزرکی پیدا کرو بسو دے یکیم دیکھتے شی بیمارے پیدا کر بل دا اس چنن سبا زمون سوئے شیزم طول سے گڑو پروان میں او بل ڈاکٹران دا ہوئی کنا چه دا ماسخوتن نبات با خوراک نکے ماسخوتن نبات با خواه دی جملی خلاف کن طول روان یو کنا زمون دا طول خوراک سکن دا ماسخوتن نبات طول دا کورونو دی دا تردی مدرسو دی زمون دا تردی هر جای که دا چلی هر جای که نو دی ولی پامانا چه توم دشی نو بس میده خوری لا غیر کم پاکش نو لبیا زوانی لبیله ہو یارا میده میں خراب ده دا تکلیف تی پلانی تا زوری دی مشران نا دا پوزو که دا بیماری چه دا بی دا دومنا آگئی دا بیماری پیجن دی نا
مړه د بلډ پریشر او شوګر او د زړه بیماری او د کمې کینسر غړي بیماری دا نه پیژندیم نه دا کوم ځای نه راغلي دا د دې شیزونو د وجه نه د دې نه ځان ساتل ضروري دي ګوره د صحت خیال ساتل دا فرض دی کاش چې موږ په دې اصول باندې عمل وکړو په ټیم خوراک په قدر د حاجت خوراک سم خوراک سم د دې وجه حضور پاک په کدو ډېر زیات خوښ حضرت انس وایي چې حضور پاک ما لیدم نو هغه پلیټ کې د کدو ټوکړو پسې داسې لاس ګرځي وما زلت احب الدباء بس د هغه وخت نه زما کدو خوښ دی کدو ولې د نبي علیه السلام خوښ ګوره دا سنت هم دی سنت دی علاج دی او د ټولو نه لویه خبره هر سړی پریشانه دی مهنګایۍ نه پیسو نه دې نه سړی پریشان دی که چېرې زمونږ خوراک د شریعت مطابق شو یقین وکړه که زمونږ چې نن په کم 15 افرادو کومه خرچه کېږي د میاشتې بیا به په 15 کسانو هغه خرچه نه کېږي خو که زمونږ خوراک دا د سنت مطابق شي کدو پیغمبر علیه السلام ترغیب ورکړی په خپل هم خوښ کړی تاسو معلومات وکړئ چې دې کدو کې الله څومره شفا یې څومره علاج دې کې ایښی دی الله د څومره بیمارو دا شوګر څومره خطرناکه بیماري ده د دې د ټولو نه بهترین علاج کدو دی کدو نه دا بل دنه په پوستکي لري او څوک چې سره د پوستکو صفای کا وړي کې په جوسوري وخت جوس ته وباسه جوس او سار پر هر یو بوګي اساس کا نو بیا ته وګوره چې ستاره شوګر بیماری لکه تاسو ته دا هغه چا خبرې کوم چې چا په دې تجربه کړې ده په دې چې چا تجربه کړې ده دا د هغه خلکو وینا ده الحمدلله په موږ دا بیماری نه راغلي الله دې تاسو باندې ټول باندې نه راولي خطرناکې بیماری دي خو د دې خطرناکو بیمارو یو سبب موږ بخپل چې موږ غلط خوراکونه او د صحت خیال ساتل فرض دي موږ څومره د فرض خلاف روان یو او عبادات له زور ورکړي یو سلام بل سلام لکه دې ودا چې فرض دي دې سره بسکه د دې خیال باندې ساتي خانو چینی او غوړی او مثالې غلطي دا څور ضرر شي څونه دي ښه څومره چې کم سنجیده او پوهه ډاکټران دي تو هغه چینی نه استعمالي هغه غوړی نه استعمالي ګوړه به استعمالي تیل به استعمالي ولې دا پته چې دا خطرناک شي نه دي د صحت لپاره او موږ به زور مړی وای الله دې خیر وکړي بتا سره ګوړه رااله راغله چې کې په خبره پولیسو دا ګوپې څنګه نه سبزی لري او خان باقي خو د مزاج خبره ده ګوره سبزی له سبزی په سبزی کې الله هر قسمه وټامین لري په دې کې الله صحتونه لري نو سبزی ډیره ښه ها دا نور شیونه بد نه دي لګا حضور پاک وغه خوړلې ده ریته کړه وغه خوړلې ده دا نه حضور پاک په داسې وغه خوړل سنت طریقوم ده دا اډو کې وغه به حضور پاک ډیره خوړه او دا وګه می لګا نبی رسول الله بلاس کې نسله ورسې او خله به خوړه وایي او ریته کړه وغه به خوړه مشوي ټکی راغلی دی ابراهيم عليه السلام رسې مېلمانه فجاء بعجل حنيذ حنيذ معنی مشوي ریت کړه شوی نو ریت کړه شوی دا سبب کار نه دی خدا د ژوند مقصد نه دی دا خبره تاسو کوی ځون چې اعتدال تر شو مونږ دا بس دا بعض خلکو مقصد تیر ژوند نو چې اوس تا انکم لګ دی او په دغه شیزونو ستا خرچ ډیر دی ته پریشانه کیږي کنه لازمي خبره ده ته پریشانه ذهني چې کله انسان ذهني پریشان شي نو دوی د وجه نه څومره مسئلې راځي د دې وجه خاندانونه تباہ شو هغه متخصص سم خبره هم در باندې بدلېږي ماشومان شروع هم در باندې بدلېږي جګړې وي ماشومان د دلې وسی خځې سره دل جنگ دا سم خبره خځې ذهني پریشانه د وجه سره بیماری راځي بلا بیماری د ټینشن نه پیدا شي هر نوجوان ټینشن لري تازه که خلک وي واده خط نه غم نه کوي وای نو کوم یو چاته وي په کیسه مې تابع درس کړو هغه یا خځې ولې کې چې تا کړل وای ما ته دا چې خم سره ورکې دوره خبره نو دا ولې دا موږ ته په خپل هم کړل په خپل د صحابو دور کې د غریب نه غریب انسان په دوه دی ودونه کړو اس پریشانی منو ولې زه هغه ژوند د اصول مطابق ته ژوند ساده کا په دې لږو پیسو بستا گزاره کی په لږو پیسو بل خوراک فټه مکا زمو غوړ ټیم درته چې پیځې نه مخور بشپکته مو شکر دې چې الله دا رمضان راوستو لکه به موږ باران
ډېر پته نه لګي څومره ناروا کار دی. اصل طریقه 2 ټیمه خوراک چې ته 2 ټیمه خوراک کې صحیح شو. ته حساب وکړه چې یو ټیم بچت شي کنه، یو ټیم بچت شي. زه د یو ټیم د خوراک حساب وکړه، بیا ولا کال کې 365 ورځې دي، په 365 کې ولا زره ورکړه چې د دې نه څومره جوړېږي. په کال کې تاسو د څومره بچت وکړو، نو چې څومره بچت کې وکړو نو څومره خوشحالي راغله، پریشانه ختم شو، ټینشن ختم شو، کاروبار به دې ویل، کار به دې کېږي ډېر، کار به دې کېږي ډېر، پریشانه به ختم شي. او چې خوراک اندازې بیماری به ختم شي. موږ نه ونیمې پیسې ډاکټرانو وخوړې، کومې بیماری واړه لویه زنانه نارینه لا بل ځان بیماری چې کله خوراک صحیح طریقې درک بیماری هم ختمي، هغه پیسې درته بچت شي. نو بس خوشحالي کوي. موږ دا سہولت نه کوو. د لږ د خولې د معمولي لذت د وجې نه هم ارزه پرېږدي، ارزه هم پرېږدي. او دا ابتدا کې ډېر ګران دی، دا ابتدا کې ګران دی واقعیتا. خو چې کله ته په دې عادت شوې که نه بیا اسان دی، دا بالکل اسان دی. او دا کاونه ده دا ما پیکس کړی شو، اوس مې خوږې دی، داسې ښکلی دی عادت شو. اوس زه وایم چې پیکې یم زما خوا اول پیکه نه به ما الټی راکړی زما ما پیکه بیا زه کوس کړي سمه خوږه به ماسکې سمه چې روغ اراده وکړه هغه بیا اوس نو بهر کې دا تاسو ته صحت اصول وم ګوله دا یو جمله ده کلو واشربوا ولا تسرفوا. دا الله عجیب کلام دی. ولا تسرفوا باندې لګیا یا د ټول طب اصول دی یو ولا تسرفوا را جمع کړی دي. زموږ ټول ژوند د لا تسرفوا خلاف دی، ځکه دا دومره پریشانۍ دي. که د لا تسرفوا خلاف نه وي ان شاء الله نن به دا پریشانۍ نه وي. ورپسې الله څه وایي؟ انه لا يحب المسرفين. الله محبت نه کوي د اسراف کوونکو سره، او موږ ټول په اسراف کې اخته یو. موږ سره الله مینه کوي نو چې باران غواړو نه او چې ما الله ودرو بیا ودرېږي نه. فصلونه تېر راشي ګلی وشي، کله سیلابونه راشي، کله بل آفت راشي، کله زلزلې راشي. دا مصیبتونه ولې راځي؟ انه لا يحب المسرفين. زموږ ټول په اسراف روان دی. د الله مینه موږ څه ده؟ ته به ډېرې دعاګانې کوې، ته د الله خوښ نه څه دعاګانې کوې په حرم کې؟ تاسو په دې پوه شوئ که نه؟ دا ډېر ناشنا جمله ده. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل اوه پیغمبر من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. من چا حرام کړی دي زینت الله التي زینت د الله تعالی آغا الثياب مراد تینا کپڑی دي بل زینتکم اوی کنه سیاب تا او دغه رنګي وسائر ما تجمل به ټول هغه شیونه چې انسان په ځان خسته کوي هغه دې کې داخلي. قل اوه پیغمبر من حرم چا حرام کړی دي زینت الله التي زینت د الله تعالی آغا اخرج اجر باسل لعباده د خپل بندگانو د پاره او طیبات او پاکیزه شیونه من رزق د روزای د چا حرام کړی. امام مالک صاحب روزانه کپڑا بدلولا نوی جوړا او دا آیت به من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. خو هغه پرونه به صدقه کړه، پرونه به څه کړه؟ نو که حکومت المانه صندوقونه ډکړي صدقې نشته، نو که داسې کول شي تیم کوه چې دا روزانه به زړه صدقه کوي او اوس الله درکړي روزانه نوی نوی جوړه صدقې به ډېرې کوي. الله بندگانو ته ډېر اجر مقام ده، هر څه ملاویږي نعمتونه. نو خبره والطيبات من الرزق پاک او حلال روزي. قل اوه پیغمبران هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. نو ګوره د دې آیت دو مطلب دي. یو دا دی چې هي دا طیبات او زینت للذین دا کسانو د پاره دی آمنو چې مانه وروړل دي په حیات دنیا په ژوند دنیاوي کې صرف دې لپاره دي. هر چې کافران دي هغه ستاسو برکت خوري. کته په دنیا کې نوې مسلمان نو لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. تر هغه قیامت ناراضي تر سوچ په مقدس مکه الله الله وینکوي چې کله دا مسلمان ختم شو، یعنی هغه مسلمان چې صرف لفظ د الله په خوله وایي، د ټولو نه کمزوري مسلمان چې هغه دنیا کې د الله به تر هغې قیامت نه راولي. دا دنیا الله قائمه کړې مسلمان لله، کافر دی د مسلمان د مخه خوري. نو دا معنا ده چې دا په دنیا کې د مؤمنانو دي.
ارچی کافر دے اگر دا جوار و اختلاف دا وجه نخوری خالصتا یوم القیامہ ندلتا فعل مقدر دے تفسیرو گرزی بدا طیبات خالص دا قیامت پرز دا مومنانو دا پارا دا مومنانو جب صرف دا مومن دے اس پہ رسی دے دویم مانا قل اوائے پیغمبران ہی آدھا طیباتا او دا زینت للذین دا کسانو دا پار دے آمنو چیمان روڑ دے فی الحیات الدنیا پجوت دنیاوی کی خالصتا پدا سے حال کی چھے پاک دے و خالص تر قیامت پر دا عذاب را یعنی مومن دا پار دا دی خود قیامت پر بدتا پدے عذاب نشی ورکولے کافر تب ورکولے شدہ دایت مطلب دے چې خالص د عذاب نه د قیامت پر تصرف د مومن اوس په پوښتنه كذلك مثل هذا التفصيل د دې تفصیل غوندې نو فصل الآیات تفصیل سره بیانوم آیاتنا لقوم يعلمون دا قوم د پاره چې پوهیږي کول وای پیغمبره انما حرم ربي الفواحش الكبائر نه مگر حرام کړی دی رب زما کبائر ګډ ګناهونه ما ظهر منها آغا چخکار دی دینا اجارها یا طواف الرجل بالنهار عریانا طواف دناری نو پخکا درزی پبرمنڈا وما بطن او آغا گناہونا چی پٹ دی سر رہا یا طواف النسائی فی اللیل عریانا والاثم وارد گناہونا حسن بصری وی دا الاثم مراد الخمرہ ذکر شاعر وی شربت الاثم حتی دول عقلی كذلك الإثم يذهب بالعقول وما شراب اسفل عقل میں ختم شو دب کرنگی شراب عقلنا ختمی نعال کا اسم نمورات خمر دی اسم نمورات خمر کا والبغي الظلم ظلم بغير الحق حقا وأن تشركوا بالله وحرم حرم کړی دی الله تعالی ان تشركوا دا چې تاسو شریک کوي بالله دا الله تعالی سره ما اغبطان لم ينزل باشراکی چې نه نازل کړي الله دا وی په شریک ول باندې سلطان حجتا سحجتا وان تقولوا وحرم ان تقولوا او حرام کړی دی الله تعالی دا چې کوی تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو به نه پوهیږئ ولکل امه اجل دا اریو امت د پاره یو مقرر نیټه ده د دې ځای استدلال کوي متکلمین المقتول مات باجله چې مقتول په خپل نیټه مړوي خلاف للمعتزله وتفسير المساله قد قراتم في كتب العقائد لكل امه اجل دا هر امت د پاره یو مقرر نیټه فاذا جاء اجلهم نکل چراشی نیټه راوي لا يستاخرون ساعه نبشر استكيد یو ساعت ولا يستقدمون او نو مخکې دی شي نو کله چې نیټه راشي نو درستو کې دو سوال خو پیدا کیږي خو د مخکې کې دو سوال خو د سره پیدا کیږي نه چې نیټه راشي نو هغه ټیم مخکې کېدل ممکن دي څنګه خو شوی دی خیال لري نو لا يستقدمون سمانا سوال پوښوي نه یو جواب دا دی چې دا عتب د په شرط باندې جزا باندې نه عتب دا فإذا جاء أجلهم باندې نو معنی دا چې لا يستقدمون عن اجلهم دا انسانان نشي مخکې کېږي د خپل مقرر نیټې نه فإذا جاء او کله چې هغه نیټه راغله نو بیا وروسته کېدی هم نشي دا معنی ده دویم جواب دار جزا مقدر ده اذا جاء اجلهم کله چې راشي هغه وخت مقرر د انسانانو يعذبون دغه عذاب ورکول شي دا ځان له جملې دی دواړه لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون او سلورم جواب داري چې د دین مراد د عادت د خلقو دی عادت لکه ته دکاندار لړې کړي هغه تدوی دا موبایل په سوال په لزرا نو ته گزارا وکا هغه یې بس پنه به درکو ته گزارا کوي نه ورې نه روپے کمیږي نه سیوا کیږي دا څه وایي نو کته سیوا کوي کنه خبر غل کموال خو دا عادت په دي جاره ويا بني آدم ازامن آدم علیہ السلام ما یاتی انکم دا خطاب یا مخی دا مراد دین حضور پاک دے یا دا خطاب دا عالم ارواح کے او سو کوئی دا اغی سر لگی احبتو بعضکم لبعضنا
عدونا بقره کې دې سره نو دا هغه سره لګي یا بنی آدم ازامن د آدم علیہ السلام ما یاتینکم کراشی تاسو دا رسول منکم پیغمبران تاسو نا یقصون یقرؤون چلولی علیکم پتاسو باندې آیات آیاتونه زمونږه آیت دلیل دی چې جناتو کې پیغمبران نشتا ځکه منکم خطاب د بنی آدم ته فمن اتقى الشرک چا چې ځان بچ کړه شرک نه یا مخالفت الرسول واصلح عمله اصلاح کړه عمل فلا خوف عليهم نبو يرد ایبان ولا هم يحزنون او نبدي غم جنشي والذين آغا کذبوا بآیاتنا چې نسبت د دروغ کړو آیاتونو زمونږ ته واستكبروا ځان غټ ګڼلو عنها عن الايمان بها فتر آیاتونو باندې دی ایمان نه اولئک دا کسان اصحاب النار ملګری د اور دي هم فيها خالدون ببدی کی ہمیشہ فمن ازلم سوک در ظالم ممن افترا دا غچانا چیزان نے جوڑ کا اللہ بانے درو اے جعل له شریکا وی گرزو اللہ نے پارا شریک یا دوین مطلب قال اتخذ اللہ ولدن چی دوی اللہ نسر بچے یا دائی اوی چی امرنا ممتا اللہ حکم کردے بتحریم السوائب والطواف عریانا دا کس مراد دے او کذب آیا نسبت دا دروغو کا آیتون زمونتا آیتون دا اللہ تعالی دا کسان ینالهم یصیبهم رسیگ بدیتا نشیبهم برخد دی من الكتاب من التقدیر دا تقدیر حتی تردی پوری اذا جاءتهم رسولنا کلچ راشی دیتا فرشتی زمونگا ملک الموت و اعوانهم دا تعارض میں دفکڑو محکی یتوفونهم یقبضون ارواحهم چی قبض کی روحنا ددوئی قالون وحی بلا فرشتی اینما کنتم من الاسنام وغیرها چرد دی آغبتان کنتم تعبدونا چی تاسو بے بندگی کولیلا ودالانا قالوا نوائب دی دلو عنا غابو عنا غائب شوری دابتان زمونگنا وشهدوا دی بگوائیو کی علا انفسهم پخبر زانونو انہم کانو کافرین چی یقیناً دی کفر کونگی آلا ادوائی اللہ تعالی ادخلو داخل شئی فی امم مع اممنا دنور جماعتن سر اورتا قد خلق من قبلکم قد مدد فتاقیق سر آغا امتنا چی تیر شوی دی من قبلکم ستاسو نوران دی من الجن پتریانونا والانسی انسانانونا فی النار ادخلو سر لگی داخل شی اورتا دا آغا جماعتون سر چی مخ کی تیر شوی دی ستاسونا آیت بانے پوشو دا قیامت پرس خطاب دی کلما دخلت النارا ارکل چی داخل شی اورتا امتن یو جماعت لعنت اختها نو دے بلانت وائی پخپل راتلن کی جماعت باندے حتی تردے پورے اذت دارکو تدارکو دے سکے خصمہ قائدہ لگے دے اجتمعو حتی چی دے جمش فیہا پدے اور کی جمیعاً طول قالت اخراهم دخولا مرادین اتباع دی وائی بدا رستنی داخل ایک دن کی لئولاهم دخولنا رنبنی داخلی دن کو تا مراتنا قادت مطبوعین دی ربنا اے رب زمونگا ہاؤلائی اے القادتو دا مشران اضلونا دی گمراکڑو مونگا فآتهم نور کے اللہ دیتا عذابا عذاب زعفا دبل دا جہنم لأنهم ضلوا وأضلوا زکد اخبلم گمراو مونگے گمراکڑو قال اوہوئی اللہ تعالی لکل منکم ومنهم دا اریو دا پارستا سود دینا زعفن دبل عذاب دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو کوئی گئینا وقالت اولاهم اوہوئی بنی سرداران لأخراهم رسنو تابعینتا سبوتوئی فما کان لکم نوستاسو دا پارا علینا ومن باندے من فجر سغور والے تاسو رسڑی زمان ہوئی سا چی دنیا کی من پسرات لی
فذوقوا العذاب اسك عذاب بما كنتم تكسبون فسبب دا گناہوں چکو تاسو دا فذوقوا العذاب یا قول دا سردارانو کشرانو تا یا قول دا اللہ دے ان الذين يقيننا كسان كذبوا چه نسبت دا دروغ کړه بی آیاتنا بدلائل التوحید دا توحید دا دلائل واستكبروا ځان غټ ګڼل دي عنها عن الايمان بها د ایمان راړو نه پایتون زمونږه لا تفتح لهم ابواب السماء نبشي کلا وهله لهم لارواحهم د دې د ارواح د پارا یا دویمه معنا لاعمالهم د دې د عملونو د پارا ابواب السماء دروازې د اسمان یا دا کنایه ده چې لا تنزل علیهم البرکات والرحمه نبا نازلېږي دی باندې برکات رحمتونه د اسمان ولا يدخلون الجنه نبا داخلېږي جنت ته حتى تر دې پورې یلج الجمل فی سم الخياط فی ثقب الابره چې داخل شي او په سم دستنه کې یو قرائت ته حتى یلج الجمل فی سم الخياط جمل رصد السفینه آغا کشتای دا چکل دا کشتای دا دریاب غاڑی ترالا دا آل دلنگرندا شوا پکم رسائی چی دا تڑلکی گی آغی رسائی توی جمل حتی تردی پوری رجل جملو چی داخل شی آغا رسائی دا کشتای فی سب الخیات پسوم دستنکی دی توی تعلیق بالمحال نو محال خود ندی ممکن خود تعلیق بالمحال جائز دے نو مانا دارا سن چه دستن پدی سم کے دو اخور دن کے دل ممکن ندی دغسر دی کافران جنت تسلل ممکن ندی اللهم احفظنا من ذلك وكذلك اي مثل ذلك الجزاء ددی بدل پشان نجزل مجرمین ایل کافرین بدل ورکوم کافران ہوتا لهم ددی دپارا من جہنم د جہنم نا بہادن فراشن بستری بین ومن فوقهم او د پاسر دوین غواش اغطیتم من النار پټون کی شیون بید اور وکذالک هم دغرنگ بدل ورکوم ظالمانو تا والذین آغکسان آمنوا وقت تخویف و بشارت تے چه ایمان روڑنے عمل کردنے لا نکلف نفسا مکلف کو تکلیف کی ناچوم اس یو نفس الا وسعها الا طاقتها مگر پاندازر طاقت داغ اولئک هم دغ کسان اصحاب الجنت جنت والذی هم فیها خالدون وی بدئی دی جنت کی ہمیشہ ونزعنا واخرجنا او اببا سمونگا ما فی صدورهم من غلنا من خش وعداوت آغکینا دشمنی چه و بسنو ددوئی کے تجری روان بیلان در دین نہرونا مطلب دارے چه جنت کی جنتیانو تکم درجات ملاوشی نو کدچا درجہ بروی دچا لان دیوی دا لان دیوالا ببان دیوالا سر حسد نکئی یا دوی ممانا دارا چه کصالحینو نیکانو کی پر دنیا کی یو بل سر پس خبر خفگانو جنت کے بالا آغا خفگان لرے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ وی زو امید لرم چه زو حضرت عثمان حضرت طلحہ ابن عبیداللہ زبیر ابن العوام ممد دی آیت مصداقیو ونزعنا لربکمونگا ما فی صدورهم من خلن آغا عداوت و حسد چه پزلون ددی کیو تجری چه چریگی بلاند داغین نہرونا وقالو او اگوائی دا جنتیان الحمدللہ اللذی طول تعریفنا گی اللہ لردی حدانا چه ہدایتیو کمونتا لہذا الجنتی دی جنتا سفیان الثوری وی لعمل ثوابی ہے حاضر دی ثواب عمل طرفتا دے ارسال الرسول و انزال الکتب وما کننا لنہتدیانو مونگا چه ہدایت محاصل کروے دالام علام جحد دے دکانا منفین بعد راغلوے دین بعد ان مقدروی لولا ان هدان اللہ کچرے ہدایت نوے کڑے مونگتا اللہ تعالی لقد جاءت رسول ربنا فتاتیک سن رول دی انبیاء و پروردگار زمونگا بالحق حقا زمان در پروردگار منتا حق روڑے
ونودو آواز بوکلشی ان تفسیریه دی دا قول دا معنی نفاد راگلے دی ان تلکم الجنتو چی دک جنتا اورثتموها میراث کی درکلے شتا ستا بما کنتم تعملون فسبب دا عملون چی کول تاسو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت نقل کئی دوارو جانو سردارو فرمائل ما من احد الا وله منزل فی الجنہ ومنزل فی النار نشتر سیو کس مگر در جنت کی یو مقام دے جہنم کی یو مقام دے فاما الکافر فسر جی کافر دے فإنه يرث المؤمن منزله من النار دیو میراث کی اوڑی دے جنت دے مسلمان اغزائے دے جہنم واما المؤمن يرث الكافر منزله من الجنہ مومن بد کافر زائے میراث کی اوڑی دے جنت فذلك قوله اورثتموها مسند احمد کے دو ابن ماجہ کے دے او میراث سره تعبیر زکو کو سنچ میراث بغیر دل دے نسبت عمل تکڑے حدیث کی حضور پاک فرمائی یو قسم پخپل عمل نجات نشی منتے جواب نہیں کرو چھے نفس دخول جنت تلا دا اللہ پا فضل دے جنت کے مرتبے اغب اعمال دی دویم جواب دارے چھے دخول جنت دا پارا سبب دا فضل دا اللہ دے خود فضل دا اللہ في الدنيا على لسان الرسل من الثواب فهل وجدتم آيقون تلتاسو ما وعد ربكم آغا چه وعده کڑے وستاسو رب من العذاب على الكفر آغا عذاب چه وعده کڑے ورفستاسو حقا حقا بلکو خبلا بدل حق مدد تاسو مدد قالوا نوائی بجانم یا نعم آو فأذن مؤذن نادا منادن آواز بوکی آواز کو ان کے بینہم پمزد جنتیانو جہنمیانو کے اللعنت اللہ چلانت دا اللہ دیوی علی الظالمین ظالمانو باندے ان تفسیریہ دے الزنہ کے معنی دا قول دا دین بعد راغلے دے الذین آغکسان یسدونا یمتنعون ویمنعون چخپلا منک دل نور خلق منک والدین دا اللہنا ويبغونها ويبغون لها او طلب کوئی د لارې د الله د پاره عوجا کوواله عوج دا معنوي عیب توي او عوج دا حسي عیب توي عوج بالكسر ما لا يدرك بفتح العين چسترګي کولاو کې مدراک نشي کوله او العوج بفتح العين ما يدرك بفتح العين دا چسترگ کولاو کی لیدے شی وهم بالآخرت هم دا کسان آخرت بانی کافران دی وبینهما حجابنا بین الجنت والنار ومزد جنت و جہنم کی حجاب پرددا وعلى الاعراف رجال فاعراب باند سناری نبی یعرفونا چی پیجنبا کلم بسیماهم کلم من آل الجنت و آل النار اریو جنتیانو جہنمیانو کے بسیماهم بعلاماتهم پخبلو علامتنو آغا علامات سدی وہی بیاض الوجوہ للمؤمنین چه آغا مخنس پین والد مومنانو لرا و سوادها للکافرین طروال کافرانو لرا اعراف دا اصل کیوئے لکی گو چت زیتا عرف الدین دا دا چر کر کرے توی زکدام اچتوی ابن عباس وی دین مراد اعلی الشرات دا کل شرات اچت زائدے فا اعراب بسوک ناسوی راجح قول دار دا بآغا کسانوی چنیکای گناہونے برابر بھی زکا ورپسی چکم کلام دے آگین معلومی گی چه داوم دا کسان دی چنیکای گناہونے برابر دی سو کوئی دا آغا کسان دی چی پا زمانہ دا فترت کے وفات کی درین قول دار دا اطفال المشرکین دی دا مشرکانو نابالغ اولاد سلوم قول دارے چی دا عدول دی دا خلقو پا اعمال و گواہی کون کی دی انبیاء اولیاء دی خدا راجح قول ندے کلم بسیماؤں چی دا اعراف والا پیجنی اریو پخپل علامت ونادو اعراف والا با آواز ورکی اصحاب الجنت
جنتیانو تان سلام علیکم چې سلام دی تاسو باندې لم يدخلوها چې ندی داخل شوی دا اعراف والا جنت تا وهم یطمعون او حال دار چې دی تملري فی دخول الجنه واذا صرفت کله چې واړول شي ابصارهم نظرنا د دې اعراف والا تلقاء اصحاب النار دی به خپل نار واړول شي جهت اصحاب النار بطرف د اور والو قالوا نوائی بدا اعراف والا ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مگرز ممال قوم الظالمین دا قوم ظالمانو سرا دا دی آیت کو گورال تراغ وهم یتمعون دل تراغ ربنا لا تجعلنا پتو لگی دا اصحاب اعراف دا پا خوف او رجا کی دی یو طرف ته امید ساتي جنت ته دتلو بل طرف ته ير کوي د جهنم نه نو دا تقاضا د دې کې چې دا هغه کسان دي چې نیکای ګناونه برابر دي پوښ دا قرینه ونادى اصحاب الاعراف आवाज ورکی اعراف والا رجالنا هغه کسانو ته د جهنم يعرفونهم چې دې پیجنې په خپل علامتونو قالوا ورتبوا ما اغنى عنكما یا استفهامیه دا صدق دفاعو کرستا سنا جمعکم کسرتکم ستاسو ډیروالی یا ما تجمعون من الاموال آغی مالونو چې تاسو جمع کول یا ما نافیه دا اس فائدہ در نکل تاسو تا جمعکم ستاسو جماعت و ستاسو ڈلے وما کنتم تستكبرون او آغا شیونو چې تاسو پیزان لے گنا عن الایمان د ایمان نا اها اولائے ایز ضعفاو آیا دا کمزوری مسلمانان الذین آغا کسان دی اقسمتم حلفتم چې تاسو قسمونه کړو دنیا کې لا ینالهم الله چې نبرسی کی دیتا اللہ تعالی نبرسی اللہ دیتا خپل رحمت وقد قیل لهما عبارت لگو او حال دار چې ویل شوی دی هغه ته ادخل الجنه داخل شي جنت ته چې نه مو یې رب تاسو باندې ونه بغم جن شي ونادى اصحاب النار आवाज ورکه اور والا اصحاب الجنه جنتیانو ته ان افیدوا علینا صبوا چراتو کې په مون باندې من الماء او مما رزقكم الله او القوا یا رؤذر زوی الینا منگتا تعلقت واتبرن وما انباردن قبیلین دے یا رؤذر زوی منگتا قرآن چی روزی در کڑی اللہ تاسوتا قالوا ابوائی مسلمانان ان اللہ بشکا اللہ تعالی حرمهما ای منعهما تحریم منعن تحریم تعبدنا منکڑی دی اللہ دا دونا شیون کافرانو باندے الذين اغكسان اتخذوا دينهم چنسله د خپل دین لغوا لعبا لوبه وغرتهم الحیات الدنیا دوک کې چولې دل ژوند دنیوي فاليوم پسنن رزنن ساهم نتركهم في النار پریدهم د اور کې کما رسول يومهم هذا کما ترك العمل لك څنګه چې پرېو عمل د پاره د ملاقات د دې رزي چې دادا وما كانوا بآياتنا او نو او دا عطب دے دا کما کی بدی ما باندے بولے کما نسو کی او کما وما كانوا او ما یا مصدریه والا او کجحدهم عن آیاتنا یا پشان دا انکار کولو دا دی آیتون زمونگنا ولقد جئناهم تابق سر مونگرولر دوی تابق کتاب القرآن فصلناو چی تفصیل سر بیانو دیتا علا علمنا یا حال دے فاعلنا عالمین بوجه تفصیلی پدا سے حال کی چی مونگا علم لرون کیو ددید تفصیل پا وجبان دے او یا دا حال دے دا مفعولنا مشتملا علا علم پدا سے حال کی چی دا قرآن مشتمل دے پا علم خودن او ہدایت و رحمت دا قوم دفار چی ایمان لری هل ينظرون اما ينتظرون انتظار نکیدا مکی والا الا تقلیله الا عاقبته مگر دغه انکار انجام تا امام مجاہد وی جزاءه
یوم پارز یأتی تاویلهم جزاؤه چرا بشی بدلر دی انکار یقول الذین وائی باغ کسان نسوه اے القرآن چیر کڑد قرآن من قبل وڑان در دینا قد جاءت رسول ربنا تحقیق سر رولو ممتاز منگ پروردگار پیغمبرانو بالحق حقا آلتا با انکار کی گیا اقرار بکی فحل لنا آیشت زمونگ پارا من شفعاء سوک سفارش کون کی فیشفعو لنا چی سفارشو کی زمونگ پارا او نردو یا واپس کرش مونگا فنعملا نو عمل بوکو خیر اللذی علاوہ دا عمل چی مونکو دنیا کی قد خسرو پتاکی سردئی تاوان کی چوری اخپل زانونا ودل عنهم او غائب شویر دینا ما کانو یفترون آغا بوتان چی دیزان نجوڑول دنیا کی ان ربکم اللہ الذی یقینا پروردگار ستاسو آغا اللہ دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا اوزمکی فی ستت ایام پشپگ ورزو کی نو رزق او شپا د دې تعلق د نور سره د اسمان د زمکه پیدایش نمک کې نور نو شپږ ورځې کم ځای راغلی نو دی وجه تقدیر اولا فی مقدار ستة ایام په مقدار د شپږ ورځو کې نو اوس دې کې دوه قول دي یا د دې نه مراد ایام د عالم الغیب دي او یا د نه مراد ایام د دنیا دي یا دی آمیر رضی مراد دی یا دی عالم الغیب نو که آمیر رضی مراد شی نو بیا پاکی دو قولی دی یا دی دنیا شپگ رضی مراد دی یا دی آخرت چه آرہو یو رد دی زرو کالو برابر وی دا دی زوری دا بیا نوان بولی پوشوی دی نو دی کی تعلیم دی انسانانو تر تعنی فی الامور جلدی بنکی اللہ کو یو آنکیم دا پیدا کولیشو خدا شپک رضی پیولی واقستی چه انسانانو لتعلیم ورکے التعنی فی الامور ہوئی گئے الانات من اللہ والعجلت من الشیطان بیا دلتے اختلاف دے چرنبانا رز کموان علمان ورشا کشمیری وی شورو دا خالی درزین شویوان و خالی اتوار پیر منگل بود جمعرات شپک رزی شوی دا جمعی رز خالی وان یعنی اگئی کسی نوشی صحیح شو دارا کشمیری سے برای علامہ ابن کثیر وی چنا دا اتوار در زین شروع شویدان دا دا خالی رس خالی وا دا بکی خالی شو ثم استوا علی العرش بیا اللہ استوا اکڑا عرش باندے دا مسئلہ دا استوا علی العرش دا پا قرآن کی وہ آیتونوں کے راگلے دا نمبر اول پا سورہ اعراف کے دلتا دا 54 نمبر آیت دو نمبر سورہ یونس دریم نمبر آیت دریم نمبر سورہ طه آیت نمبر 5 پنجم سورہ رعد آیت نمبر 2 پنجم سورہ الف لام سجدہ آیت نمبر 4 شپږم نمبر سورہ فرقان آیت نمبر 59 اوم نمبر سورہ حدید آیت نمبر 4 نو دا قرآن کی اومو ځایونو کې دا مسئلہ راغلی ده د استوا معناګانې د استوا یو معنی د مضبوط کېدل لکه قرآن کې الله وی فاستوى على سوقه چې مضبوط شو دا بوټه په خپل تن باندې دوی معنی رسوریدل لتستووا على ظهوره دې لپاره چې تاسو سوار شئ په شاګانو د دغه زناور باندې درې معنی د قصد اراده ثم استوى الى السماء بیا الله اراده وکړه اسمان ته سلورم نمبر غلبا قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم يهراق چې غلبو بشر په عراق باندې بغیر د تورنا او بغیر د سوینه تویدونا دومره خپل طریقې سره غلبو وکړه بشر بار کې دای لغوي معنی غانې په دې کې استوا علی العرش کې اختلاف دی معتزله هغه د دې انکار کوي دا معطله دي د الله صفات نه مانی دو نمبر کرامیه دی آغی اللہ دا پارا علوم مکانی ثابت ہے درم نمبر حشویہ و مجسمہ دی چی دیوی اللہ پا عرش دا پاسا ناس دے لکا بادشاہ چی پتخ ناسوی دا مذہب دنن سبا وابیان ہم دے چی اللہ ذاتن بر دے
حسن برده عرش د پاسه ده وشده سلورم مسلک دا د اهل سنت ده متقدمین پنیز استوا صفت دا اللہ ده ثابت ده اللہ لرا خود دی حقیقت اللہ تا معلوم ده کیفیت ده نشتا کیفیت نشتا دا نجم انتا معلوم لده متاخرین وی چه استوا یا پا مانا ده استولا ده یا پا مانا ده قبض ده نور تاس تما ده متقدمین و ده عام شفاتو کی تفصیل کرده صرف دا مسئلہ ده استوا ہوا پدے پورے پوشو دک کرنگی چه کم زی کی ذکر ده فوقیت راغل ده نمونگو آل ده فوقیت معنوی مراد ده رتبہ او کم چه مجسمه دی آغای وی فوقیت حسی مراد ده حسن برده دا آغای دلائی غیر مقیدی نو زمان پنیزدار متشابهاتو نشد او دا آغای پنیز باندی دار محکماتو نشد نو دا آغای لنبی دلیل حدیث والجاریه ده امام مالک موتا کی نقل کرده پخپل سند فا آغای کی دا جمله راغلی دا فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أين الله؟ فقالت في السماء فقال من أنا زسوكم فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة حضور پاک بوتے ازاد کدا مؤمنة وشبی نتا دا اغید پارا رنبنی دلیل لے حدیث الجاریہ ورتوی امام مالک موطا کتاب العتق والولا بدے کے نقل کرے ددین جوابات رنبے جواب دارے چھے بدی حدیث کے دزات قید خونشتا تاسو قوائی ذاتن بارے دل در ذات قید کم دے دویم نمبر جواب دا حدیث سندن و متنن مسترب دے امام بحقی کتاب الاسماء والصفات کے وہی مسترب دے امام بزار کشف الستار کے وہی مسترب دے حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر کے وہی چھے فی اللفظ مخالفتن کثیرتن پدی لفظ کے دیر مخالفت دے حافظ عراقی تنقیح مفہوم الجاریہ پدی کتاب لکھے دے فا آگے کی حافظ عراقی دا حدیث سندن متنن مسترب دے او دا مسترب نہ ہو استدلال نہ جائے فا اعمالو کی تینے شکول اللہ عقیدہ خبریدہ تدریم جواب درہم جواب دارے چھے دی پا باز روایتو کی دا الفاظ راگلے دی اتشہدین اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ قالت نعم دا الفاظ راگلے دی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بیارت استدلال نہ جائز سلورم جواب دارے چھے اصل کے دا محابدہ دا عربو عقیدہ وا اغید اللہ نے انکار نکو خبوتان بے وزر شریکان جوڑول ویدہ دزمک معبودان دی اللہ دا اسمان دے خو اللہ منا نو چھے کم سڑی با دا اسمان خدای منا نو دا با موحد گرلش یوازی دا داری دا وجہ حضور پاک دیتا سندی ویلی خبار کے دا مسترب ہم دے او الفاظ ہم پتی جدا راگلے دی نردی وجہ استدلال دے جائز میں دویم دلی وی دا تاسو چے اللہ سوچتوی کا دعا کی نو دا پتولی دی دا اللہ بر دے نو دا آگئی جواب دارے چے اسمان قبلہ دا دعا دا لکا کعبہ قبلہ دا سوالات تا امام نووی وی السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة شرح النووي ومسلم درين دلیل حدیث الاوعال دے حدیث الاوعال بتاسو ابو داود ترمیزی کیوں ہے ثم اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ازمکہ دا ازمکہ دا پاس اسمانون دی ثم فوق ذالک ثمانیت اوعال داغی دا پاس اتب پرشتی دی اوعال وعال دا غریز چیلی توی اوزا داغی پر شکل باندے اتب ملائک دی دا آغی پر شاگانو عرش دے ثم اللہ فوق ذالک اللہ دین دا پاسا خیال دین استند نمونگ دا آغی نا جواب کو چھ امام بخاری امام مسلم احیاء ابن معین اور امام نسائیدہ طول وی لیسا بے صحیح ارے وہ ٹھیک نہیں احمد ابن حنبل وی
د دې روایت یو راوی دی یحیی ابن العلا کذاب واضع الحدیث کذاب دی ځان نه حدیث جوړي عقیدی په باب کې دا روایت راړي علامه ابن الجوزی و ان الخبر باطل خبر دی باطل دی او ایک چری دا درست شي نو موږ وایو دا متشابهات نه سره دی متشابهات فوقیت معنوی مراد دی او کته فوقیت حسی مراد دی نو الله دی محمول الملائکه وای محمول الملائکه نو دا کفر عقیده نه کنه دا کفر ته لاړ الله دی محمول الملائکه وي د دې وجه دا حدیث دا یو د استدلال قابل نه دی او کوم دا متشابهات سلورم دلیل شبه معراج واقعه ده الله اسمانونو ته تل دغه الله بره دی نو دا هغه نه جواب داري چې دا شبه معراج مبارک احادیث کې راغلي دي ليريه العجائب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا دې لپاره عجائبات دا نه چې الله بره دی علت دا دی بیا دوی وایي چې امام صاحب تاسو به اورېدلي وایي د قرآن په آیتو ځایونو کې تصریح ده چې الله بره دی او امام صاحب داسې کس د کافر وایي چې څوک دا نه ګڼي چې الله بره دی داسې ده وایي من قال لا ادري الله فی السماء ام فی الارض فقد کفر دا امام صاحب قول او دا شته فقه اکبر کې نو تاسو ولې وایي چې نه امام صاحب وایي بره تاسو وایي نه عقیده کې امام صاحب پسې نه نو د دې جواب دا دی چې د دې روایت راوي دی ابو مطیع بلخي په 119 هجری کې دی وفات شوی دی په 119 نه 199 هجری غلط شو غیر مقلد رئیس ندوی وایي چې ابو مطیع بلخي غیر ثقه مرجئه دی غیر ثقه دی مرجئه نه دی دا راوي خپل اللمحات دا کتاب دی بل دی کې عالم دی حافظ شاهد هغه وایي چې د ابو مطیع بلخي دا راوي دی خدا سخت ضعیف او متروک دی دفاع الصحيح البخاري بل طالب الرحمن د یو عالم دی هغه وایي چې د محدثینو په نظر کې ابو مطیع بلخي کذاب او وزاع نو چې تاسو په خپل بلا حکم لګوي نو بیا د روایت نه استدلال څنګه کوي دا یو جواب دویم جواب چې دا امام سے وای دا کافر دی نو د دې وجه دا نه چې دې انکار کوي چې الله بر نه دی د دې وجه دا نه چې دا سره تاسو ورکوي چې الله خو یو مکان کې دی بر دې کتر دا نه پته نشتا او تاثر د مکان د الله په ذات کې د کفر عقیده دا یو جواب کافر وایي او پنځم دلیل د امام مالک رحمت الله علیه قول دی داوی نه استدلال کې او د امام مالک قول په دې الفاظ را نقل کې الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه دا الفاظ را نقل موږ دې جواب کو دا الفاظ غلط دي صحیح الفاظ امام بهقي په خپل سند الى يحيى ابن يحيى روایت نقل کړه یقول او كنا عند مالك ابن انس او جو کو موږ د امام مالک سره ناستو فجاء رجل يوكسر فقال يا ابا عبد الله اي ابو عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى مسئله کیفیت یو چړلا فاطرق مالك راسه امام مالک سره ثم علاه الرحض وخلي برالي ثم قال بيوي الاستواء غير مجهول استواء مجهول لنا والكيف غير معقول كيف معقول لنا عقل کے ناراضی والایمان به واجب ایمان پہ واجب دے والسؤال عنه بدعت او سوال کول دی بارے کی بدعت تے ومانا کہ الا مبتدعا نگرم تا مگر دا چی بدعتی فامر بی ان یخرج دخل مجلس نے اوشا والمجلس نے اوشا ادھی دا مطلب کیف ہوا ہے کیف بگینشتا اس دی بارے کی بلا تو سلف و اقوال دیکھو تیم برانا طول والی خبار کے ابدا میرے دلاغی دلائل ہوئی اجمالا داغی نہ جواب
من وام چې استوا د متشابهات نه الله موجود دی بلا مکان الله موجود دی کته الله په عرش باندې اومنه حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي دخلت علی النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره امام بخاری نقل کړی دی باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله دا الله نه علاوه شینو چې شینو هغه الله چته دی هغه الله چته وایي نو دوی نامعلوم مکان کې چته نامعلوم مکان کې نو دا د خېټه نه وای کنه په دې خبره مو څه دلیل شته وای په دې باندې وسه دي او چې نامعلوم مکان کې اوس معلوم مکان تراغه دا کو تغییر راغی د الله ذات کې د الله ذات کې تغییر نشي راتله تغییر علامت د حدوث ته تغییر علامت د سره قدیم په خپل حال کې تبدیلی ناراضي نو ته چې وای مخکې نامعلوم مکان کې اوس عرش تراغه نو تغییر پکې راغی کنه دا بل کفر عقیده شو څه کې ځان راکې دویم حدیث کے رضی امام مسلم روایت نقل کرے انت الظاہر فلیس فوقک شیئن وانت الباطن فلیس دونک شیئن تظاہر استان برس نشتا تباطن استان لاندی سنشتا یہ حدیث بس مانے کی منے بچے اللہ موجود بلا مکان دے چھے با عرش رسم دلاندی سنشتا عرش دلاندی رہنے درم نمبر دا اغا معارضی دی تعارض راځي بل حدیث دی امام مسلم دا وی اقرب ما يكون العبد الى ربي وهو ساجد د ټول نه زیات چې بندا الله ته نږدې دی دا الله چې د سجدي پټن کې دی نو د سجده پس ما کله بوله د عرش باندې نه نو څنګه راځي سلام نمبر دلیل امام مسلم روایت نقل کړل مرفوع والذي تدعونه آغازات چه تاثیر بلی اقرب الى احدکم من عنق راحلت احدکم اگر تاسو تنزدی دیس تاسو دا سوالای دا سٹ نمزیاتا برسش او پنزم نمبر ابراہیم علیہ السلام فرمائے انی ذاہب الى ربی زروان مخبل طرف تشام ترا روانو سیح دین زرد چماتب اللہ رخی او دل تمام تاویل کے بدعات تے تاویل تے بدعات تے تمام نکے نبدأ خوشام إن شاء الله شپږم نمبر الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ممتاز تدين ديو د شارقنا برسش تعليل جيوزة بالعدش ببأرز بالعدي ولم نمبر الله فرمائي وهو معكم أينما كنتم الله تاسو سره تاسو شكم زميي نتوقع عرشني اتم نمبر الله فرمائي موسى عليه السلام هارون عليه السلام تا انني معكما اسمع وارى زتا سو دوالو سرهما اورم چتا سو نس جواب درکې فرعون و ارى بنما دغه مصر کې الله برسل او نهم نمبر فاينما تولوا فثم وجه الله كم طرف تجتا سو مخړو یا طرف الله دې لسم نمبر ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم نشتر پٹی مشوری د دیو کسانو مگر اللہ سلورم کو انکر دی لرا یورسم نمبر وهو اللہ فی السماوات وفی الارض اللہ معبود دی اسمان کی عظمت کی دی سر بسکے دغرنگی حدیث کے رضی حضور پاک فرمائی ینزل ربنا الى السماء الدنیا اللہ نزول کی اسمان دی دنیا تا چکل سلسل لیل باقی شیعہ سلسل لیلہ اللہ اسمان دو دنیا کے نزول کے اس دو دنیا کے دا سے ملک نشتا دا سی یو منٹ نرازی جی آغدش پہ سلسل لیل نہیں ہو اس بم پہ یو ملک سلسل لیلی دا شپا خدا سے روانہ رکھا نو دا یو ملک نرا سے روانہ دا بلتا بیا دا سے روانہ دا واپس نو پا ار یو منٹ کی پہ یو ملک سلسل لیل دے نو حدیث کے راضی چی سلسل لیل کی اللہ را کجی کی اسمان دا دنیا تا رو برسٹیم لڑاو برسٹیم لڑاو او چکل سلسل لیل کی را کشو نو ممتانا تفقیدہ اللہ موجود بلا مکان دے کم دے چیز علو او دا فوقیت ذکر راغلے دے علو معنوی فوقیت معنوی کے مراد دے آسان خبر دا علوی یعنی دا دمرا یا تونو سر دی دمرا روایتو سر بسکی
تاسو په دې باندې پوه شو نو دا ټول زموږ دلایل دي چې الله فوقیت معنوي الله لپاره ثابت دی اوس کته وای چې خامخا نو مونږ ته نه تاسو کو چې عرش لري ک الله کته وای الله لري نو استوا علی العرش سمانا برابر څنګه کته وای چې عرش لري نو الله اکبر سمانا او کته دې په دې ان شاء الله اکتفا وکړو چې دوه تاسو ځین کی دا بنیادی عقیده ده اصلا احوال عقیده ده چې الله موجود بلا مکان دی چې څنګه مخکې موجود بلا مکانو د مکانونو نه وړاندې اوس هم موجود بلا مکان دی یو شی لیلا پټي الله شپه نهار پرز باندې ایو غټي ورغندي الله شپه ترزا امام بغوی دلته جمله حذف تا ويغشي النهار الليل پټوي د شپه پرز باندې اطلبه يعقبه د شپه رزل طلب کوي حثيثا سريعا جلتا سرا یو بل بصیر روان دي کنه والشمس والقمران والرسل والنجوم او اسطول مسخرات مدللات پدا سے حال کی کتابیں کړه شوی دی به امرې به قضای په فیصله د الله اعلی خبردار له الخلق والامر والله د پر خلق دی امر دی یو د عالم الخلق بل د عالم الامر عالم الخلق دی ته وی چې مادي دی عالم الامر هغه دی چې مادي نه دی دویم بعض علما وی عالم الخلق هغه چې تدریجا موجود شوی دی عالم الامر هغه چې دفعتا موجود شوی دی صوفیه کرام وی چې عالم الخلق دا جسمانی دی عرش او ددن لاندې چې سری دا عالم الخلق دی چې د دې اصول عناصر اربعه دي آب پانی هوا مټي د دې نه نفوس حیوانیه پیدا کیږي نباتیه معدنیات پیدا کیږي عالم الامر مجردات مراد دي چې هغه قلب دی روح دی سر دی خفي دی اخبار دی تبارک الله برکت والا هغه ذات رب العالمین چې تربیت کوونکی د ټول مخلوقات دی ادعوا ربکم تاسو را بلیغ بل پروردگار تضرعا متضرعین پدا سیال کی چې عاجزی کوونکی یا دویمه معنا تملقنا چاپلوسه سره دریمه معنا علانیتن پخکارا او خفیتن پپټ باندې انه یقینا شان دار لا يحب المعتدين نخوخي الله د حد نه تجاوز کوونکی حد نه تجاوز کوونکی سوق دي چې دعا کې قیدونه لګي چې دا او بیا دا او په جنت کې بنگلا او په بنگلا کې دا او په دې کې دا قیدونه باندې لګي یا هغه خلک چې دعا کې د سجع اهتمام کوي مسجع الفاظ راځي یا چې غیر مناسب امور الله نه غواړي پیغمبري وغیرہ دا نه اوس بل یو مصیبت نه زموږ دنیا کې ذکر یو د ذکر بالجهر ذکر بالجهر یو د ذکر باللسان حدیث کے راضی امام ترمذی روایت نقل کړل لا یزال رطب لسانک رطبا من ذکر الله ہمیشہ دی استاجب الوند په ذکر الله او بل د ذکر بالقلب اختلاف په ذکر بالجهر کې ده زمون د سنت مسلک دار ذکر بالجهر جائز ده خو ګوره هغه د پاره شرایط کې یو دایات ساته چې ذکر بالجهر ته واجب فرض مقصود نه وایو نفس مباح دی نفس مباح دې ځان پوهه دریم د ضرورت پټم کې دریم نمبر چې جاری مفرد بنی یا چونه بنوي سلورم نمبر ستاره دی جهر د وجه نبا د چا مسکی د چا عبادت کې خلل ناراضي پنځم دار بیمار ته تکلیف نستار ذکر د وجه نه پښمګم دار چې دا به مقصود بذات نه غني عبادت خاص به نه غني نو الا بجایز وي چې دا شرطونه موجود شي نو ذکر بالجهر جایز دی ذکر بالجهر او دې باندې مفتی شری او رساله لیکلې ده او چا سره شته غرس الاشجار چا سره لاثمار الذکر لاثمار الجهر بالاذکار هغه کې تاسو ګورئ د ذکر بالجهر د فار تقریبا سوار انزل الدلائل مفتی شری هغه کې لیکلې دي د آیاتونو او د احادیثونو نو هغه بیا په دې موضوع باندې خپل تفسیری رساله ده او ډېر مفید ده چې کوم اعتراضات په دې ذکر بالجهر واردېږي هغه جوابونه کړی دي خدا زما شرطونه بیان ساتي ښا وایي چې کله مونږ دا شرطونه کومې کنه نو اوس په دې کې کمزوري روایت هم چلیږي مونږ فرض واجب خو نه
چې ورته بدعت وایي، ته چې ورته شرک وایي، نو اوس به قوي روایت پیش کړي. تاسو زما په مطلب پوهېږئ؟ خپلې دعوې ته او د مخالف دعوې ته به ګورئ چې ستا دعوه څنګه ده، هغه څنګه ده. زمونږ کمزورې دعوه ده، موږ فرض ورته وایي چې ته مانه د قرآن مطالعه کړې، حدیث متواتر مطالعه کړې، موږ ورته نفس مباح نفس مباح او په دې شرایطو سره چې دا کوم شرایط موږ لګولي دي، نو زه به کمزورې روایت هم پیش کړم، ته نشې پیش کړو. مسله پوه شو. ولا تفسدوا في الارض فساد مخوروي ځمکه کې بالکفر والمعاصي بعد اصلاحها بعد اصلاح الله اياها رستر دې چې اصلاح کړي د الله د ځمکه د ارسال الرسل و انزال الكتب ودعوه دعاګانې غواړي الله نه خوفا وطمعا د وجه د یری کولو د وجه د تمه کولو نه. بیا تاسو دلته اعتراض دی چې مفعول له د دلام حذف کولو لپاره خو درې شرط لري. یو دا دی چې مفعول له بذات نه وسبي عرض دی. دویم دا دی چې د دواړو فاعل به یو وي. دریم دا دی د دواړو زمانه به یو وي. د دې دواړو فاعل خو یو نه دی. پوهېږئ؟ دلته فاعل یو دی ځکه ادعو دپاره فاعل مخاطب دی. څوک دی؟ مخاطب دی. خوفا وطمعا د دې دپاره فاعل مخاطب دی. نو دلته صحیح دی. ان رحمت الله بیشک رحمت د الله قریب ډیر نږدې احسان کوونکو ته. د ان دپاره اسم رحمت مؤنث خبر قریب مذکر یا خو رحمت زائد دی. ان الله قریب من المحسنین. یا دلته تشکیر په اعتبار د مضاف سره دی، مضاف الیه سره، لفظ الله سره. پوهېږئ؟ ځکه تا مضاف ته مضاف الیه کسب د تانیث هم کوي. لکه شعر مې تاسو ته ویلو حسنت جمیع خصاله صلوا علیه وآله. یا رحمت مؤنث غیر حقیقي دی، اعتراض نه والی. وهو الذي الله غزات يرسل الرياح شرالیگی هواگانے بشرنا زیر ورکون کی بین ایدہ رحمتی المطر مخکد رحمت دالانا چی باران دے حتی تردے پورے اذا اقلت اذا حملت الرياح کل چوچت کی هواگانے صحابا وریزلنا ثقالا بالمطر آغا وریزی چترنیوی باران سرا سقناو شلوم دا وریزی لبلدنا لإحیاء بلد دا آغا خار جوندی کولو دا پارا میتن چی مروی ما لا نبات فی فانزلنا بی نازلو منگا بالسحابی دا وریزی دا وجه الماء قبرون فاخرجنا بی یعنی بالماء روباسو دی ابو سرار قسم میوی کذالک نخرج الموتا مثل ذالک الاخراج دکرنگ روباسو با مڑی دیر پارا چی نصیب قبول کئی والبلد الطیب خار پاکیزا یخرج روزی نباتو گیاگان داغام بإذن ربی پیزن در اخپل والبلد الذي او آغا خار خبوتا چی بیکاری لا يخرج نباتو نروزی گیا داغا الا نکدن قلیلا لا خیر فیه مگر لگ چی خیر نبی پاگی کے كذلك نصرف الآيات دغرنگ من بار بار بیانو آیتنا لقوم يشكرون دا قوم دا پارچ شکر دا کئی لقد ارسلنا نوحا الى قومه دا دیزینا شپک واقعات دی دا انبیاءو دا رنبنے واقعا دا نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام خپلنم دا عبدالغفار سو کوئی سکن نامے دا او سو کوئی شاکر دا نوح وطولی ہوئی لکسرت نیاحی دیر جرابے کولا علا قومی دخبل قوم بحلاکت یا لحول القیامة دا قیامت دیئے دولی یا لمراجعت ربی فی ابنی دا بزیبارکی دا اللہ سر مراجعہ کڑیوا دا پلار نومی دا لمک یا لامک او دا مور نومی دا عونا د آدم علیہ السلام مسک زر کاله فاصله ده. ابن عباس وایي چې د څلوېښتو کالو کې ورته نبوت میلاو شو. 9 سوه کاله قوم ته تبلیغ کړی او د طوفان نه بعد 15 کاله ژوندی و نو ټول عمر یې 10 او 50 کاله. اوس پرې پوه شو. لقد ارسلنا تحقیق سره موږ لېږلی نوح علیہ السلام الی قومه خپل قوم ته فقال نوح علیہ السلام یا قوم زمان
انی اخاف علیکم بیشک زیریگم پتا سبان دے عذاب یوم عظیم دا عذاب در رزلوینا قال الملأ وإلى الأشراف اوی غٹانو دا قوم دنو علیہ السلام نا انی لنراکا بیشک مومن تعالی فی ضلال مبین گمراہ سرگندگی قال اوی نوح علیہ السلام یا قومی اے قوم زمان لیس بی ضلالتون نشتر پما باند گمراہی ولكنني رسول من رب العالمين لیکن یمز رسول دے طرف رب العالمین ابلغکم رسول تاسو تا رسالات ربی پیغامات دخل پروردگار دا جمع را دا وجه دا اختلاف دا اوقاتنا یا زکر چه معانی مختلف و عقائد و مواعظ و احکام و انصح لکم زخیر خواهی مستاسو دفارا و اعلمو او زکو حکم دا اللہ را طرف نپاغ سجد علا رجل منکم من جنسکم پیو رجل باندر جنس دستاسونا لینزرکم دید پارا چکو یرئی تاسو ولتتقو دید پارا چه تاسو تقوی اختیار کئی ولعلکم ترحمون بالتقوی او دید پارا چه تاسو باندر رحمو کلیشن فکذبوه ندی تکذیب کد نوح علیہ السلام فانجیناو نجات ورکم نوح علیہ السلام تا والذین آغکسانو تا معهو چه د نوح علیہ السلام سرو فی الفلکی کشتای کی دا سلویخ نارینو سلویخ زنانوی وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ او دکر المنگا کسان کذبو بی آیاتنا چه تکذیب کڑو دایتون زمونگا قال صاحب دا ارض القرآن لکلی دی چه یو طرف تا دوادی احقاب نا عمان دے بل طرف تا دی حضرموت دے بل طرف تا دی یمن دے بل طرف تا دی سعودی سیسدا و دی مسکی چه کم وادی دا دی توی وادی احقاب دا غزائی کا عادیان عبادو دا نوح علیہ السلام اولاد کیوں دیتا اللہ حود علیہ السلام را لے گلے وارسلنا لے گلے عادیانو تا خاهم رورد دی فی النسب لا فی الدین هودا هود علیہ السلام هود ابن عبداللہ بن ریاح بن خلود بن عاد بن عوس قال اوید الهو واقع کی سوئی قال الملق من قومه الذين كفروا اشتا نشتا دلت سوئی قال الملق الذين كفروا زکا چه در نوح علیہ السلام خانم قوم کے چه سمر مل دمال دارانو اگر طولو ایمان نورو ہے الذین کفروا تاجیدنا طولو کفر کرو دل تباز مال دارانو کفر نو کرے لکا مرسد ابن سعد دے مالدارو باوجود دی مسلمانو حود علیہ السلام دنو علیہ السلام دا شریعت تابعو سلور سو کالا عمرو قال الملأ العظما ليس بي صفات نشتر فما جعلت لیکن سے پیغمبر اند طرف رب العالمین ابلغکم رسول تاسو تا رسالات ربی پیغامات دقل پروردگار یمزس تاسو دپار خیر خوامانت دار اکذبتم آیت تاسو تکذیبکم وعجبتم او عجبمو گرال چراغ تاسو نصیحت د طرف درفستا سنا علی رجل منکما پر جب دا آغا انسان جستا سنا جنس نوے لیمزیرکم دید پارا چو یریتا سو وصول خلقی پا پیدائش کی بستتن طولا و قوتنا طول او قوت ابن عباس ہوئی پا دیکھ دا طولنا دن بسل گزو او دا طولنا جد بشکیتا گزو فذکروا آلاء اللہ یادوئی نعمتنا دا اللہ تعالی لعلکم تفلحون دیر پارا چی کامیاب شئی قالوا نقول دے اجئتنا آیاتا روٹر اغلی مونگتا لنعبد اللہ دیر پارا چی بندگیو کو مونگتا اللہ وحدو یوازی وندر ونترکا پرید مہما من الاسنام آغبتان کان یعبد آباؤنا چی بندگی کو لزمون مشرانو فأتنا نرانا بما من العذاب آغ عذاب تعیدنا چی تی وعدک ممسرا کمن الوعد شی کیریت نمونگا کمن الوعید شی ان کنت من الصادقین کی تدرشتنا قال هودم اوی هود علیہ السلام قد وقع قد نزل علیکم یقینا نازل شو تاسو باندې طرف درفتا سنارش عذاب عذاب وغضب او غصد لا تجادلونني آیات تاسو بخشونه کوي ما سره په اسماء فبارل اغه نمونو کې
ځکه دا خو نوم د حقیقت خصوصتا نه کړه د خود حقیقت څه دی سمیتموها چې نومونه یې خیرې تاسو دغه تاسو پلارانو تاسو ما نزل الله ونزل نازل کړی الله بها بعبادتها فعبادت د دې بوتانو من سلطان حجت فانتظروا نزول العذاب انتظار کوي د عذاب زتا سره د انتظار کوونکو فانجيناه نجات ورکوم علیہ السلام تا والذین آکسانو تا معه چې د سرو برحمت منا برحمت سره خپل طرفنا وقطعنا او منکر دابر الذین جړې دا کسانو کذبو چې نسبت د دروغ کړو آیاتونو زمونږ ته ونو د مؤمنان نو چې دې کړه د هود علیہ السلام تکذیب وکړو نو دې کالا په دې باندې باران باندې اوقات سالي و د دې طریقه دا و چې کله به باران نه کېده نو کعبې ته به سوکړه ولېږل هلته به دعا وکړه الله به باران وکړو هغه وخت کې په کعبه کې د عمالقو بادشاهي وه د هغې سردار د معاویه ابن بکر دې د معاویه چې کومه مور د کلهده بنت الخیر دا د عاد قبیلې وه نو دا علقمه چې دی نو د معاویه دا د عادیانو ماما کېده او د کعبې سره اوسېده دوی جلحمه اویا کسان د عادیانو ولېږل چې تاسو لړ شئ او هلته سوال وکړئ چې الله باران وکړي په دې اویاو کسانو کې د دې سردار وقیل او دې کې یو کس و د هغه نوم د جلحمه دا جلحمه د معاویه خوری و دی جرال د دې جلحمه په تیرا ماما کر دې رکھیو ماما کر پاتې شو هغه ډېر مهمان نواز خلک و اویا کسانو بس هلته پراتو څو ورځې پراتو چای ډوډۍ یو څه به یې کول د شپې به د وینځې ګډولې هغې به ورته ګاڼې مانې د دوی د خپل مقصد تېر شي په مزو په چرچو شو چې هر څه دې تېر شو نو د ماما معاویه دې وینځې ته وې چې ته څه ماښام دې ته ګډېږې او څه ګاڼې مانې ورته وایې نو دا ورته رعایت کړه دا غوړوزي نه خپل مقصد کې د دې قوم رالیږلي سره دې دلته څه ته پراته هغې ورته داسې اشعار وویل چې هغې ته خپل مقصد رعایت چې سهار شاګرد یې لکه ځو چې هلته سوال وکړو موږ قوم دې نه رالیږلي په هغې کې مرصد ابن سعد و خو دله ایمان نه و ښکاره کړی په دغه موقع ښکاره کوي که تاسو ډېر ارڅو کوئ باران در باندې نه کېږي تر څو چې په هود علیه السلام ایمان وي راوړی بس هغه یې پوه چې ختم مسلمان هغه ماما ته یې چې دی خو به موږ واده نه راکړی په دې وایي دا سپېره کړه بل لاړل چې لاړل د کعبې خلاف یې ونیسه سوالونه جلاګانې وایي درې قسمه وریځې الله ته راوستو اسود احمر ابیض تور اسرا او سپینه ورته یقین دی چې غوړه که کم یو د خوښه د اسود خره دی که ډېر بدانې بس وایي بیا رامشته دی چې څو راتلل په قوم باندې توره وریځ راله بل ځای کې تفصیل راځي فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم فيه عذاب ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم وإذا أغلى وریځ راله باران وشي الله باران نه دی عذاب دی ټول راجمع شو د اندر به تندر را پریوتو سخت سیله په الله راوست 7 ليال و8 ايام سخت سیله وا چې دې په اوچتول وای په دې سیله یو بل له ودا سره ورزيدل او داسې تباہ برباد شو الله وی چې تو ته ګوره کا انهم اعجاز نخل خاوي